نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمونږه دا درس قرآن چې دی دا به لږ مونږ ریلیکس کوو ځکه الحمدلله زمونږ سره وخت شته. تاسو به تنګېږئ نه، زما ذمواري به دی چې زه داسې خبرې کوم چې ستاسو په سمجھ کې راځي، او ستاسو ذمواري به دی چې ته باید داسې نه وایې چې ډاکټر صاحب ښې خبرې کولې، څوک درنه تپوس وکړي چې څه یې وین چې تاله بیا درځي چې دا یې وې. کاکا ما ته صفت وکړو که نه ویره ډاکټر صاحب ډېرې خوږې خبرې کوي، ما یې څه یې وې؟ وی خدای شته زما او ته فکر نه و. د هغه ساده خبرې ماله ډېره مزه راکړه. دا چې زما ستا سره چې کوم قیمتي څیزونه دي هغې کې یو غوږ دی. وجعل لكم السمع والابصار والافئده. خدای پاک د غوږ ذکر مخکې کوي همیشه، او دنیا ته چې موږ راځو نو ړومبنی استعمال د غوږ ځکه موږ ته اذان کوي. په دې یو غوږ کې راته اذان کوي، په دې بل کې راته اقامت وایي. مطلب دا دی چې دلته بیا غوږ په کار راغی، بیا چې ځونو بیا راته په ځان کدن کې څه وایي دا راته تاسو ووایئ. سورت یاسین وایي یا کلمه توحید وایي، نام غوږ هغې کې کار کوي. او غټه خبره دا ده د غوږ چې د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک چې کله کم بدقسمته دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نه، ملایکې هغه شان تپوس کوي لکه څنګه چې د چرسو په غلا کې یو سړی جیل ته لاړ شي او د جیل لا سپایان ته تپوس کوي ورورې ته په څه کې راغلی، نو هغه ورته یا دروغ یا ریشه وي، نه هلته به هم زموږ نه تپوس کوي. الله دې خیر وکړي، الله دې موږ وساتي. نو هغې ورته وایي چې لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. موږ دې دوزخ ته ځکه راغلو چې موږ غوږ نه کېښودو، که موږ غوږ کېښودی نه موږ به دې دوزخ ته نه راغلي. نو بیا ډېر قیمتي شو غوږ. دیو جن وایي چې درې څیزونه دي، یو مثلث ورته وایي که نه ټراینګل، په یو دغه کې دی سمعه، نو په بل دغه حصه کې دی انصات. نو اذا قرئ القرآن نو ورپسې څه دی فاسمعو، غوږ کې دی. تاسو کوم کې قرآن درس دی نو غوږ دی، نو غوږ چې دی نو ورپسې څه وانصتو، غلی بشئ. نو غلی بالوی چې چاته خیرالي به نه وایې که نه، چې ته څوک هغه ځای راښکاره شي ته ورته پاسې وایې راځه دلته کښېنه، هغه وایي نه دلته کښېنه. دا خو وانصتو نه شو که نه، دا دوه شرطونه به پوره کې. نو د مثلث درې حصې یا درې اینګلز وي، نو الو به درېیم طرف هغه دی لعلکم ترحمون، چې په تاسو رحم وشي. نو موږ ټول د رحم محتاج یو. نو د رحم د احتیاج دپاره زموږ دا ذمواري ده چې موږ به غلي ناست یو او موږ به غوږ ایښی. او د ټول نه ګران کار دا دی ځکه چې چېرته یو مقرر په تقریر لا نه دی ستړی شوی، خو خلک وایي مولوي صاحب ټق وچولو دومره اوږدې خبرې وکړې، او مولوي صاحب چېرته نه دی ستړی شوی چې ما ګینې اوږدې خبرې وکړې، ځکه چې اورېدل ګران کار دی او ویل د ټول نه آسان کار دی. نو اورېدل ستاسو په ذمه دي. ما نه پکار دي چې خبرې په داسې انداز کوم ستاسو په سمجھ کې راشي. تاسو به اورېدلي نن سبا خلق ډېر غوپه کېږي. پرون زموږ یو ملګری ارتوپیډک سرجن، انې هغه د اډوکو په دې دغه کې سپیشلایزیشن هم کړی و، 40 سیکنډ ورته وایي هغه یې کلیر کړی و. نو چې یو سړی دا کلیر کړي نو مور پلار به یې څومره پته مو، خو هغه په دریای سوات چې موږ ورته سین وایو د سین د سوات په سین کې ډوب شو. نو دا ډوبېدو بل یو بل د جمعیت یو ملګری و، پرون یو خبره وه دریای پنجګوړه کوم ځای دی؟ ها، نو هغه د تیمرګرې په دریاب کې ډوب شو. دا خلق ځکه ډوب شو چې کو فرض که هلته کې یو لخته وی که نه
یا هلته کې یو ډکې وې هغې نیولې وې چې بچ شوی به ځکه چې هغه یو په اردو کې وایي که نه ډوبتے کو دا بل به راسه دا شاته هلکان وایي ډوب زنده باد ډوبتے کو تنکې کا سهارا. موږ دا ټول چې دلته یو که نه دا موږ په یو دریاب کې یو خو موږ ځان نه خبر نه یو او دا دریاب چې دی د دې بیس چې دی دا ځمکه ده او چت چې دی د آسمانونه دي او دلته دا یو دریاب دی. وی آر لیوینګ ان اوشن آف سینز دا د ګناهونو یو دریاب دی او موږ پکې اوسو. د دې دریاب کې به ډوبېږو الله دې بچ کړي مونږه. خو د ډوبېدو دپاره به څه شی پکاري که نه لکه یو سړی دی هغه په دغه کې په کشتۍ د ونښته نو په هلیکاپټر کې چې هلیکاپټر والا پسې لاړ شي نو دا راته تاسو وایي څه شی پسې ورکوځئ رسۍ که نه رسۍ پسې ورکوځئ نو که چا رسۍ ونیوه نو هغه به بیا هغې رسۍ په وجه باندې هلیکاپټر ته به راوخیږي که نه. نو مونږ چې په دې دنیا کې یو نو خدای پاک را پسې یو رسۍ راکوزه کړې ده او هغې رسۍ ته حبل الله وایي د خدای رسۍ ورته وایي. او تاسو باریان چې د رسول الله الفاظو ته ان هذا القرآن دا قرآن چې دی طرفه بید الله یو سر د خدای سره دی و طرفه بایدیکم دا بل سر ستاسو سره دی. نو که ته وایې چې زه د غوپه کېدو نه یا د ډوبېدو نه بچ شمه نو د قرآن د رسۍ دا سر به نیول غواړي ادروایز بیا به ډوبېږو. نو کم خلق چې د قرآن داسې د دې وایي د الله رسول وایي تاسو داسې چلو کوئ که نه فتمسکو به دا کلک ونیسئ چې ډوب نشئ. نو دا موږ داسې وګڼو چې موږ په دریاب کې یو د دې دریاب د ډوبېدو نه د بچ کېدو واحده دغه رسۍ ده او د هغې یو رسۍ زموږ سره سر دی او یو سر یې د الله سره دی او چا چې ونیو وا به بچ شي او چا چې ونیو وا به غرق شي. غرقېدو هم ډوبېدو ته وایي. نو د الله رسول وایي چې که تاسو دا کلک ونیو نو لن تدولو بیا به لار د نه خطا کېږي ولن تحلکو ابدا او چرته به ډوب نشئ. نو دوره را پکې عقل خوشته که نه چې ځان خو ډوبېدو له نه ورکوو که نه زه چې د نن اراده وکړو چې موږ به دا رسۍ کلکه نیسو. دا رسۍ چې ته کلکه نیسي که نه نو بیا وایي چې یاره ښکل به یې کړو نو بیا وایي چې یاره ښه کڅوړه به وله جوړه کړو نو بیا وایي چې د هغه د مینت په وخت کې به یې په هغې سړي پسې کور ته وځه په خپو کې به یې ورته کېدو نعوذ بالله. او بیا دا چې بیا به ورته چې دا قرآن به راته پاڼې په پاڼې وټپوم کو دا کار ما کړی د ناقې قرآن به وکړو. نو هوښیارو خلقو پې موږ پوه کړي وو. خدای دې رحم وکړي په دې هوښیارو خلقو کې یو سړی تېر شوی نوم یې مولانا مودودي و. په 26 اګست باندې نن څه تاریخ دی تاسو پته شته 26 اګست دی ادا سره 2024 دی او هغه 1941 ان د نن اتیا کاله څه د پاسه اتیا کاله مخکې هغه یو جماعت جوړ کړی و هغې ته جماعت اسلامي وي هغه 72 کسانو څو کسانو 75 کسانو پنځه کم اتیاو کسانو یو جماعت را کړی او هغې سړي یو درې خبرې کړې ګوره ډېرې اسانې دي. اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرو اپنی ذاتی زندگی کو قرآن کے حوالے کرو. دا ګوره 3 پوینټونه دي خو ډېر اسان دي خو کولی لږ ما ته په سمې نه راځي زموږ د هغه سره پې ورانه ده. نمبر 2 اپنی گھریلو نظام کو اس کے حوالے کرو. وی ما خو خپل کور هغه ته حواله کړی وی څنګه دی حواله کړی وی ته چې دغه کې نکاح کې نو په نکاح کې مولوي صاحب له 100 پیسې ورکې ما په خیال نن سبا ولا موږ 1000 روپۍ ورکول ته هم تیار یو چې مولوي صاحب تا په شرعي طریقې سره نکاح وتاړو او خدای دې خوشحاله کا او هو د 1000 روپۍ والا دا موږ په دې وخت کې تیار یو. خو دغه ښځه او خاوند چې بیا ښځه خاوند شي دا ښځه بیا پرده نه کوي وایي دا دغه د ترقۍ په لار کې رکاوټ دی. نو ګوره چې دلته نکاح په اسلامي طریقه کوي او وروسته بیا په غیر اسلامی طریقه زندگی تیری دې ته وایي چې اپنے گھریلو کو اپنے گھر کو اپنے گھریلو زندگی کو الله کے قرآن کے حوالے کرو. نو کو ته وایي چې قرآن ته حواله کې نو گھریلو زندگی به بیا په قرآني چې کله گھریلو زندگی ستا بیا په قرآني نو ستا بچي به بیا ماسخوتن کوري نو بیا به هغې کتاب یا ګوري یا به ودی. ستا بچي به بیا سار د مانځنه مخکې پاسي ستا د مانځنه پس به بیا هغې یا واک کوي یا به ایکسرسائز کوي د اشراق پورې به بیا نو د کېږي یا به تلاوت کوي یا به ذکر اذکار کوي ځکه اس نے اپنے گھریلو زندگی کو اس کے حوالے کیا ہے. په هغې کې به د غیر محرم انټري بند دی
بیا به پردی سړی پردی نوکر بیا به هغې چې چېرته لاړ شي نو بولقه به نه لرې کوي. چېرته ته بیا هوټل ته لاړ شي دا څوک دي نو بیا ګریلو زندګي زه ډېر خفه شوم چې زمونږ د یو ملګري د واده په سلسله کې زه زنانه و سایډ ته لاړم نو د هغې ملګري هغه خپل زوی د خپل ښځې سره یو ځای په سټیج ګډېدو. یاره په دې خو سمې نه راځي ګریلو زندګي کو دومره فل به یې څنګه کوم وی بیا خو به ډېر بد خبر چې بولقی په سر کړي. نه بیا پردې که اهتمام خپلو بچو ته به بیا سلیولی شرټس هغې جینکو ته چې هغې 10 سال ته رسېدلي هغې ته به بیا هغه جامې نه اغوندې چې د هغې لستوڼې نه وي او هغه لوپټه به یې نه وي په سر چې د هغې ویښته په هغې کې ښکاري او هغه غاړه به یې نه وي چې هغه ارته وي. هغه زنانه اکثر راشي په هغې کې ماشومې نو موږ ورته وایو خورې د غاړه دې لږه پټه کړه نو موږ له حیا راشي نو هغه وایي خدای دې دا درځي میرات کې وایي د هغه داسې جوړ کړي دی په هغه وراړي حالانکې دې ورته ویلي چې فیشن پکار دی. घरेलू ज़िंदगी दीदी ने पर द्रेमा खबर मौलाना चकड़े वहाँ अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को कुरान के हवाले करो. ये रवे पदे खो सटो करो पदे खो में समय न राजी कतो ऐसे से रोज़ावार का चवार कम कोई चे चेहरे लाशम चे लाशम कोई चे तरबियती इज्तिमा लाशम चे लाशम खुदा चे तो ऐसे न पतासीला पताना के ब कुरानी और जब पटवारी मौला कज़ो पैसे नालम और जब तहसीलदारी में अब्दा बगैर द रिश्वत अकीगी पदे जमा समय न राजी. गोरा दरे खबरें बको दा रसई निवल अलव मजबूत है कि अपनी ज़ात को कुरान के हवाले करो, अपने घर को कुरान के हवाले करो और अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को कुरान के हवाले करो. नागदा चिस्ता दल तो बड़गर के अस्पताल दे दगा अस्पताल कुरान के हवाले करो, अल तक की तहसील दे उसको कुरान के हवाले करो. नल तर तहसील की दिल ता अदालत थे और दिल तक की जुमात थे नो दा टूल खलक चे अदालत तड़ी टूर जुमात मंजिल राजी और चाव 10 की नो बल व तगोरी वो अलग का अखबार सदा वो दौर द नुकुम रज़े पे के वजते वो चे नुकुम रज़े पे के वची नो वैसे दीवाना शो दारा तता सो है और 10 दीवाना शो ये वर्ष हो और दगा सड़े चे दिल तक की दा 10 ठीक के मुंस कई देश मखामख लाड़ चे पागे अदालत के ब्या द दरोगो गवाहिम कई खोर लुर लब्रहम नवर कई د कम्युनिज्म او सोशलिज्म او लिबरलिज्म او सेकुलरिज्म په حق کې ووټوم ورکړي ابیا وی یاره موږ به فیصله په خپل رواج کو نو اپنے اجتماعی زندگی کو قرآن کے حوالے نہیں کیا. دا مولانا مودودی الله دې په خپل رحمتونو نازل کې پدریو خبرو کې ماتا پوه کړو اوس په ماتا پاغه باندې لږ سوچ کو. بل یو کس زمونږ تیر شو ډاکټر اسرار صاحب هغه وی زری په پوه کومه د قرآن د رسۍ به ته مضبوطه څنګه نیسي وی 15 کارونه بکې दादी से खबरें चला यादवल आसान दी. नंबर 1 इसको मानना ना वेला का मुंगे खु मनु ची तो खुदा किताब दे नो. नंबर 2 इसको पढ़ना दा बलवले ऐ सड़ी तपोस को विदा लुली सो को वे मुंगे लुलु वे उस पदे इज्तिमा के तपोस को चानन तिलावत करे डेर कम खलक भाई चाची तिलावत करे सही तिलावत करे कना दिया बदागे नम कम खलकी नो पा स्कूल के उस्ताद साहब वैना वकड़ा वे यार दिस हो कहे जे मंगा दल त स्कूल के नवी लाइब्रेरी को लाव करे नो तاسو په کور کې چې کوم کتاب سیوای نو هغه راوړی چې په دې لایبرری کې کېدو دا په دغه کې په اسلام آباد کې نو چې ساره هغه کتل هغه انګلیش میډیم سکولو جو هغه وی جو ډېر تاسو کتابونه راوړي دي جو اړوډو کې وی یس سر مون کتاب راوړی دی جو چې هغه میډم هغه کتابونه کتل په یوه لیکلو قرآن مجید او په بل لیکلو قرآن مجید په بل لیکلو قرآن مجید نه هغه تاسو ټول قرآن نه راوړي هغه دا واحد کتاب دی چې په کور کې وزګارو सो को लगोते ना राउडी. सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब सबसे ज़्यादा समझ में न आने वाली किताब खलक सिर्फ दे लगूरी चुपदे के माता सवाब में लावशी नो देव जना द्वयम नंबर आ खबर आवे इसको यतलूना हो हक़ तिलावते दे बदिसी तिलावत के ल कसं ची तिलावत पकार दे खुद नंबर 3 समझना ची बया पेजान पुआ के बदे के सोई तो है पयो हर पाने लस ने कई मिलावीगी अवल तो वैली ला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा देव बल गीबत मकवाए अस्ता मोबाइल चीज़ों गोर पाए के टूल पोस्टरों द गीबती नो तावाई चीज़ों को सवाब पे मिलाओ शकना जो कि पये बांधे लसने कई पगैन बांधे लसने कई पति बांधे लसने कई पबे बांधे लसने कई नो चिदा शुरू 50 खुदल त पर यख्तब के माता जोड़े शुए वेदा का ने के अशरफ अली तावनी से डेर रुखियारो दता है कि मालूमात हुई वही तो चिबिया गीबत के नो वेदा लसने कई बदिवाली नो पतल के भाई यो तरफ तकीदी अदा कम गीबत से तकेदा बबल तरफ तकीदी गुनाह नो गालिबन स्ता गुनाह बा पदे दगबा पदे ने को सेवा होखीजी
نو ډیر خلک قرآن لولې په ځان لعنت وي، لکه ته وایې لعنت الله علی الکاذبین، د خدای لعنت دی په دروغجنو. دا په ځان نه دي، ځکه چې تا اوس د دروغو ګواهي وکړه د تحصیل نه واپس راغلی، او چې ضرور عزیز د پاره دا نه کوي نو سبق یې. نو دا ډاکټر اسرار صاحب ماته چې پوه کړو موږ ته څه ویلو؟ دریم نمبر 1 اس کو ماننا، نمبر 2 اس کو پڑھنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا. ویزه د چا نه زده کوم فیس ډېر دی. ویزه اوس اسماعیل صاحب راولمه او دلته به د سار نه لګیایي او په 2 ورځو کې به تا داسې پوه کړي. نو ما یو مولوي صاحب ته مې زموږ د درس ته ولې رانغلی مولانا انور صاحب راغلی و، نو هغه ما ته وایي موږ د شپې ترجمه کوو. نو ما ورته زه ستا شاګردانو ته تپوس کوم که یو ټکی وله ورته او زما ردې نه ته تپوس وکړه ټولو ته په یاد ویلې چې نن انور مولانا څه وویې نن اسماعیل صاحب څه وویې. ځکه تا ته په اسان انداز کې وایي چې ته پرې پوه شې ته یې زده کړې. نو هغې له خو بیا ته ځې که نه سمجھنا. نو دریم نمبر څه شو؟ سمجھنا. او نمبر 3 بیا څه شو؟ نمبر 4 بیا څه شو؟ عمل کرنا. بیا به ته په خپل عمل کې راولې. دومره د عمل لپاره د خلقو کوشش کړی که نه چې اشرف علي تانوي صاحب باره کې مشهوره ده، حالانکه سړی ذهن نه علي چې وی چې وانکحوا الایام منکم، د چا ښځو د کومو ښځو چې خاوندان نه وي هغوی له خاوند وګورئ. نو اوس هغه وایي چې دا خو کول غواړي نه چا له وګورم خاوند. نو داسې ښځه ورته نه میلاوېده چې د هغې خاوند نه و، نو خپله مور ورته میلاو شوه. نو مور ته یې ویې یاره وی ته یو کار نه کوې قرباني، وی چې زه تا له خاوند نه ګورم. هغې بچیه دا څه وایي په دې عمر کې؟ نو هغه وی د خدای پاک حکم دی، نو په دې به زه څنګه عمل کوم؟ مطلب دا چې ته وایې چې پریکټیکلي کول غواړي دا کار، نو هغې لپاره به ته بیا فیلډ ګورې که نه. لکه موږ چې چا ځای ته لاړ شو نو موږ ورته څه وایو؟ مې آی کم ان، دا بل سره تاسو وایئ مې کم ان سر، نو موږ ته څه وایي؟ یس سر که نه. نو یس سر خو په دې خو موږ ټول عادت شوي یو، خو قرآن کې څه وایي؟ وإن قیل لکم ارجعوا، که تاسو اجازت غوښتو تاسو ته وایي چې ډونټ کم مه راځئ، نو فرجعوا، نو واپس شئ. نو داسې سړی اوس ماله په کار دی چې زه ورشم او زه ورته وایم چې زه راتلی شم او ما ته وایي چې مه راځه، نو عمل به بیا وشي که نه. نو داسې څه هغه وی چې په هغه مور له غریبې لی بیا هغې بار چېرته یو سړي سوال کاو، نو هغه ته یې وی یاره واده نه کوې، نو هغه وی زه ما ته ګوره واده ته ګوره. اینې د عمل د خلقو دوره شوقي چې په دې خبره باندې ما عمل وکړې. او د دې عمل لپاره څه وایي چې څو ته وایي چې تاسو څه چې کوئ؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. تاسو چې کومې نیکۍ کوئ دا نیکۍ نه دي، دا صابونونه دي، او دا صابونونه چې دي دا خیرې لر کوي، او خیرې څه ته وایي؟ سیئات ته وایي. نو که ته خیرې لر کول غواړې نو نیکو اپرچونټي مه ضایع کوه، نو په نیکو پسې ګرځه، نو لیونۍ پسې ګرځه. نو څنګه به پسې ګرځې؟ نو تا له سړی مخې له درغې، نو ته یې نه پېژنې، تا له څه پکار دي؟ ته ورته څه ووایې؟ زه دا راته تاسو ووایه السلام علیکم. ګوره نیکۍ وشوې که نه، اپرچونټي تا ضایع نه کړه. هغې ماشومې زما وې مې السلام علیکم، نو مې السلام علیکم، هغې ما داسې پټ پټ کتل، وعلیکم سلام یې نه وې. نو ما ورته ویې مې وایه کم چې وعلیکم سلام، نو ما ته ویې زما بسته خو کور ده. هغې وی چې دی ګینې ما ته سبق وایي. نو ماشومه لوی پکې مه ګوره، خو په دې وخت چې ته اوس په ټلیفون چاته کوې نو چې هلو وایي نو مقر یې ضایع نه کړه، ځکه تا ته خو ویلو ان الحسنات یذهبن السیئات. نو دا اپرچونټي دی، دا چېرته ضایع نه کوې. چېرته چې ټلیفون کې یا ته چېرته راته څوک ټلیفون وکړي نو السلام ورته وکړه، ځکه دا د نیکۍ یو موقع ده تا دپاره. نو عمل کرده چې کله بیا ته دې ته کار ووایې که نه چېرې په دې آیات خو به اوس عمل کول غواړي چې دا به څه طریقه کوو. نو خدای پاک به په خپله تعالی مقدر کړي. او بیا به لکه یو صحابي دی نو هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کراس کوي. دا اوس ګوره دا اوس ته وایي چې میچ دی، نو ډېر شی صحابه دي، نو میچ به څوک ګټي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبی تپوس څه کوي؟ وی یاره نن چا صدقه ورکړې ده؟ جو ټول غلی شو، جو ابوبکر صدیق پاسېد وی ما ورکړې ده. جو خوشحاله شو ځکه چې وی عبدالرحمن د هغه زوی و، وی زه چې جومات ته راتلمه د هغه په لاس کې دغه وه ډوډۍ وه، او دلته یو سوالګری ولاړو ډوډۍ غوښته. جو ما د خپل زوی نه واخېسته، هغه له مې وکړې، ما زه شکر دی کیس خو مې ټیسټ خو مې وګاټو. جو رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم سوال وکړو، وی نن چا جنازه کړې ده؟ په جنازه کې چا شرکت کړی دی؟ جو هغه ورته وی هغه خو پاک ورځ جنازه راغلی او یا جنازې له تلی و. نو هغه ما جنازې ما شرکت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم سوال وکړو، وی نن د چا روژه ده؟ چې څومره خلق وجو د هیچا روژه نه وه او د هغه روژه وه. جو څلورم تپوس یې وکړو، وی نن د مریض تپوس له څوک تللی دي؟ جو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې صحابه ټول په دغه ورځ څوک نه تللی، هغه حضرت ابوبکر صدیق وی چا تپوس له تلی و. جو وی دا جو ټیسټ پاس کو څلور واړه رنځونه یې وګټل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې په یو ورځ دا څلور واړه کاره وکړل خدای پاک به ته جنت نصیب کی نو دې به خوشحالیږي نه. نو خو ګرځه پسې که نه چې چېرته جنازه زمونږ نجیب صاحب د پېښور هغه راغی ما ته وي دا ګڼه ده څه ده په توره سکې نو ما ورته ویې دا دلته لاسنیوه ده وایي زه چې ورشو که نه ګوره موږ وایي چې چا لاسنیوه ده زه مړه وایي موږ ته یې نه دي ولې موږ یې نه پېژنو. په دې خو سلطانو د دغه کاټکلي او د پیر بابا په دې لارې تلو هلته کې ګڼه وه موږ یې څه جل جنازه ده هله شا به کوزېږه کو اودس ځینې نو زر پسې تیمم وکړه اپورچونټي ولې ضایع کې خلک وایي چې یاره ډاکټر صاحب ولې جنازې لغلو دته به ګورو چې چا ویلي نه دته کو چا ویلې کنده ویلې دی خو ګڼه سې کوي او جنازې لبځي دی خو ګڼه سې کوي د مریض تپوس لبځي او دی خو به کوپره روژه وه نو بیا به دی د بی جنازه ګوري چېرته جنازه چې زما روژه ده چې څلور واره شرطونه پوره شي دې ته وایي عمل کرنا چې ستا په ذهن کې هر وخت صحیح چې لکه ما څه خبره واورېده اوس په انشاءالله اسماعیل صاحب راځي او هغه به موږ ته په دې نیکسټ ویک کې بیا خبرې کوي نو هغه خبرې به مې زده کوو او بیا عمل کوو عمل کرنا او بیا په دیم نه خلاصېږي څلورم یا پنځم نمبر چې دی هغه دی اسکو پهلانا دا به بیا خورې کم خلق چې په جماعت کې سب خبرې واوري بیا به یې کور خپلو ښځو ته کوي خپلو بچو ته به یې کوي. ما ډېر شی داسې زنانه لیدلي دي چې هغه د عالمانو د کور زنانه دي خو په ټک نه پوهېږي ځکه چې مولوي صاحب نه هغه یوه خور وه ورورو دواړه زبرګانو د هغې خور وې یاره زما د ورور خو وې خوم دی نو هغه عالمو خو غلی او کورې خبرې نه کولې وی دی خو موږ ته اړوسوی نه موږ اړوسه نه خبر نه شو نو موږ به کوشش کوو چې موږ خوب نه شو او موږ دا خبره کور وکړو چې زموږ زنانه هم هغې په خبره پوهېږي په کم باندې چې موږ پوهېږو. ګوره وی دا رسۍ تا نیولې ده د دې رسۍ د نیولو دپاره به صحیح کم خلق چې د دې دپاره وخت ورکوي او زده کوي دا دومره قیمتي خلق دی دا د کلاس خلق دی دا د کلاس خلقو د دې د قیمت اندازه را دې نه ولګوه چې یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسجد نبی جوړ کړی او په مسجد نبی کې یو ډاګه وه یو دغه وه دړه وه هغې دړې نوم درځي چاله زنده‌باد په هغې صفه باندې طالبانو ته وایې چې مدرسة للبنین جوړه کړې وه خو للبنات هم جوړه کړې وه بناتو والا مدرسه چې وه ای په کور کې دننه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې ته چل ښیي او عایشه رضی الله تعالی عنها بیا هغې خپلو زنانه ورته چل ښیي. دا خلق دومره قیمتي دی چې یو شاګرده پکې راغلی وه او هغه شاګرده لکه زوروره اوس بوډۍ ښځه ده دا بوډیګانې شاګردانې ډېره مزه کوي هغې ته خپل خاوند ویلي دي چې ته زما دپاره داسې یې لکه زما د مور شاه انت که زهر امي او دا مطلب چې ښځه طلاقه اوس هغه زنانه ده هغې رسول الله ته وایي زما خاوند خو ماته داسې ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تر اوسه پورې چې کوم کلچر دی تر اوسه پورې چې کوم قوانین دی تا او ښځه تا خاوند به یو بل نه جدا کېږئ خو چې زورور سړی دا خو شاګرده ده خدای پاک د هغې څومره قدر وکړو هغه وایي چې دا ولې زما خاوند چې نه نو زما دا بچي به څه کوي نو هغه وایي هر څه چې کوي خو د خدای حکم دی نو هغې وایي ته چې د خدای حکم به یي خو زما دا بچي چې هغه له زه ورکړم نو زه به څه کوم اچای ماله راکړي نو خوري به څه دا اوس شاګرده ده دا اوس په یو لحاظ سره ضد کوي د مخکې نه یو قانون دی نو ته ګوره الله په شاګرد یې څومره مین دی د برې نه خدای پاک وحی راولېږله او دا اتشتمه سپاره وه تاسو کې چل درځي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ګوره څومره ننګې پې وکړو ته ویلی شې چې که نه هغې وګټله که نه ډسکشن ګوره وی موږ د دې اواز واورېدو چې کله ته په مدرسه کې داخله والې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت سره چې باسي نو الله ستا په فیور کې فیصله وکړم د دې نه بله غټه خبره شته بل رسول الله ته خدای پاک څه وایي چې دا داسې چل وکړه چې دې سره کله کله کښېنه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دې خلقو سره کښېنه ساره ماښام دا ستا دغه دي دا ستا خپل دي هسې نه چې د دې نه چېرته ډډې ته پاتې شي نو ګوره پیغمبر ته وایي ته ورسره کښېنه او بیا وایي چې دا دومره قیمتي خلق دی چې د دې ته خدای پاک چې دا کم څه ورکړي دي دا ډېر قیمتي دي او دا کتاب دی استفیناهم د دې موږ سلیکشن کړی دی ستا چې په ټیم کې په قومي ټیم کې سلیکشن وشي نو څومره خوشحالېږې نو ډېر پلاران د خپلو زامنو نه په دې خبرې وایي ته سبق ولې وایي وایي ته په دغه هاکی یا دغه په قومي ټیم کې ولې نه شاملېږې او الله وایي ما دې د دې ټیم دپاره سلیکټ کړي دي استفینا مینز ټو سلیکټ ما دی سلیکټ کړي دي نو چې خدای پاک ما ته سلیکټ کړي یو کیس دپاره او خدای وایي ما د سلیکشن کړی دی دا بهترین ټیم نشو ته به کوشش کوې چې دا خبره ستانه ضایع نه شي او ستانه پاتې نه شي اوس راشه دا کار به څنګه کوې
دا غیر لپاره قرآن چې نازل شوی کنه د دې څه مکي سورتونه څه مدني مکی سورتونه دسی هی د دې آیاتونو ته تاسو ګورئ عمران ګوره چې تاسو کوم سورت آیاتونو خو لکه چې کوم وي نو چې په کوم آیاتونو کې دسی بهاوي لکه په علم کې چې د برې نه اوبه را رواني دا شرړه رخیږي نو چې د کومو آیاتونو نه شرړه رخیږي دا مکی آیاتونه نو څه وایي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها ګوره دې کې ترنم دسی دی چې ته به وایې ګینې دا د برې نه اوبه را رواني دی شرړار کوي او مدنی صورتونه داسې دي لکه څنګه چې په سین کې دریا پرورو رواني الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ګوره دا څنګه دی دا مدم دی مدم ردم دی مکی صورتونو کې الله تعالی چل خولی دی چې دا تا ته کم کار حواله دی د قرآن دا 15 خبرې چې تا کړي دي هغه ګوره تاسو له پکار چې یادي نمبر 1 اس کو ماننا نمبر 2 اس کو پڑھنا نمبر 3 اس کو سمجھنا نمبر 4 اس پر عمل کرنا اور نمبر 5 اس کو پہلانا دې دپاره به طریقې زده کوي نو ډومبنۍ طریقې دا ښولې چې ګوره یو خبره خدا ده چې ګوره دا تکلیف مه ګڼه ما طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة دا خو تاسو په تکلیف کې ما نه اچولی ته په ځان باندې بوج کوه ما دا خو یاد دهانی ده دا خو تعالی چې راضي که نه د دې لپاره موږ تنظیم کړی دی تاسو خو دا دغه پیژنئ که نه اوس د موبایل سره دا سمارټ موبایل چې دی دې سره یو ټکی دی تقریبا هر چاله ورځي چې کم شی ستا خوښ شي نو ته یې څه کې سیو وایي که نه خلک وایي سیو مې کو د سیو دا وایي هلکه وایي ما یې سافټ کاپي کې سیو کړی دی او وایي هارډ کاپي به تاله درکړم دغه په دې پوهېږي په کمپیوټر کې وایي ما سیو کړی دی او هارد کاپی بدل کم نو قرآن چې خدای پاک سیو کاو نو سافت کاپی او د هارد کاپی انتظام یې ولو سافت کاپی د حافظانو د برینز دي د زموږ د دماغ نه دي دا مازغه دا په حقیقت کې کمپیوټري دي نو په دې کې هر څوک چې د عالمان او حافظان چې دي دا سافت کاپی دي الله پکې دا محفوظ کړي دي نو کو هغه نورالامین مولوی صاحبي کو هغه اکبر علي او که هغه نور انوري او که هغه اسماعیل صاحبي دا په حقیقت کې سافت کاپی دي چې د دې په دې برین کې خدای پاک علم نشتلی دی او بلې ته څه وایي هارد کاپی نو هارد کاپی دا تفسیرونه دي دا کوم چې امین سره پراته دي او دا د هغې هارد کاپی دي دا ګوره داسې قیمتي شی دی چې دا پوخا نه و دعا کوئ هغې سړي ته چې دا کار یې کړی و اچا کړی و شاه ولی الله کړی و 300 کاله مخکې دا څه شی دی 2024 دی نو چې 300 کاله تېر لري که 100 بشي 1700 بشي که نه تقریبا نو 1700 لږ بک کې دا چې دغه شاه ولی الله نو هغه چې ترجمه کوله نو مولانو پې د کفر فتوا ولګوله وی د قرآن څوک ترجمه کوي په پارسی کې یو ترجمه کړې وه شاه عبدالقادر او دا بل ځینې یو شاه اسماعیلو یو شاه عبدالقادرو یو شاه عبدالعزیزو دا د زامنو نو هغې چې ترجمه یو په اردو کې وکړه او یو په پارسی کې وکړه نو هغې خلقو وی چې دا دی ناروا کوي او هغه غریب باندې د کفر فتوا ولګوله او د هغه د مرګ فیصله یې کړو چې دی به وجنی خو هغه ورته ټینګ شو نو دوا به کوي د هغې نه پس بیا نورو خلقو شروع کړه نو اشرف علي تانوي ولیکله نو مولانا مودودي ولیکو نو زمونږ دی کوم وایي چې سر سید چې کومه ترجمه ولیکله وایي دا ټول د تفسیرونو دا کریډټ سر سید ته ځي ځکه چې سر سید کوم ترجمه ولیکله نو په هغې کې ګډې وډې ولیکلې نو عالمان راپاڅېدل چې دا شیخ خو دی ورانئ راځئ چې سم پسې ولیکو د خدای کارونه وایي ټول د خیري نو دا چې د سر سید په ریاکشن کې خلقو تفسیرونه ولیکل دا هارد کاپی دی چې دلته پرتې دي نو د دې حفاظت خدای پاک وکړو سافت کاپی او هارد کاپی سافت کاپی تاسو واریان شئ چې ډیر شی خلقي چې جوارګري ډیر شی خلقي چې هغې سودخوارۍ خدای وله داسې زوی ورکړی چې وایي زه حفظ کوم اجوري شاه حفظ وکړي او ډیر بوډاګان دي چې هغې په بوډاوالي حفظ وکړي او ډېرې ښځې دي چې هغه ته کلکه شي چې موږ حفظ کوو تاسو باریان شئ د فلسطین د مجاهدین نه دي په دې کې 60% په خلو کې په سلو کې 80 کسان دا د قرآن حافظان دي تاسو باریان شئ تاسو ته پته ده لیټریسي ریټ په پاکستان کې څومره دی دا لیټریسي ریټ نه چې په پاکستان کې 16% خلقو سبق ویلی دی
54% ویلې دی 60 ویلې دی په فلسطین کې 100% لیټریسي ریټ دی په سلو کې سل چې دي هغه عالمان دي په سلو کې سل هغه تعلیم یافته دي دا واحد غزه ده چې په هغې کې 100% خلق په سلو کې سل ټولو سبق ویلی دی موږ دا 60% چې دوی دا ماته زیات ښکاري خو یې به داسې په کار دی چې 60% خلق نو دا سبق ویل د هغو په ذهن کې اچول هغه زده کول د هغې دپاره چې کومو خلقو کار کړی نو هغې ته به دعا کوو خو یوازې په دعا نه کېږي د هغې د زده کولو دپاره به لږ ځان کړو یو خبره خو دا ده چې کله ته دا کار کوې نو یو 15 خبرې به کوې یو دا چې په ځان به یې بوج نه ګڼې دویم نمبر دا به کوې چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه حکمت د نه خطا نشي تاسو واریان شئ چې دا اشرف علي تانوي صاحب نه دی دته دغه وایي حکمت و حکیم الامت ورته وایي خو حکیم الامت دې ته وایي چې هغه خپله غلطي په خپله په ځان راړي چې ما کړې ده دا مونږ خو چې کړي نو مونږ ما نه ده کړې نو هغه په ریل کې روان دی پخوا خو صرف ریل و انډیا نو انډیا والا هلته کې یو پنجابی د هغې وخت چې کوم انډیا والا نو هغه په هغې ډبه کې و نو پیسې ښکته وې نو چې دغه ورته وایي اشرف علي تانوي صاحب ورته وایي تمہارے یہ پانچے غلط ہے نو هغه سړی خو په جوش کې و نو هغه ورته وایي کیا کہا مولوی جی نو اشرف علي تانوي صاحب وایي ما ورته وایي کنا چې ما ورته وایي کہ تمہارے یہ پانچے شریعت کی نگاہ میں غلط ہے اس نے ادھر سے شریعت کی ماں کو گالی دی کہنا چې ستاره شریعت د مور دسی وکم نو اشرف علي تانوي سے پکار چې هغه ته قاری کې نو ځان ته وقارید وہ پہلے یہ گناہ کرتا تھا اب میری تقریر اور میری دعوت کی وجہ سے یہ کفر کرنے لگا نو که موږ وی چې خو په تندر دی یخ شي د کمره دی والوزي هغه وی نه داسې نه موږ دې له خو نه راغلی چې سړی د کمره والوزي نو د کمر نه به خلق نالوزو خبره په حکمت کو د حکمت خبره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم دغه مسله ده ای په کوم انداز کې کوي یو هلک راغی نندارې لی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د محرم په دې میاشت کې په ړمبي تاریخ شهید شوی د محرم نه مخکې کومه میاشت تاسو ته یاد دي د لوی اختر میاشت وه نو د لوی اختر په میاشت کې زخمی شوی دی نو 3 ورځې په کټ کې پروت دی او اوس په محرم باندې بیا شهید وفات کیږي په دې دوران کې خلق نندارې له راځي نو یو هلک یې نندارې له راغی نو هغه هلک چې راغی اوس دی خو ناجوړه دی نو د ناجوړه په حالت کې هم شریعت ته فکر دی نو یو هغې سړي پیسې ښکته وې نو د هغې اشرف علي تانوي والا خبره ده نو د هغې سړي ته وایي چې یا ابن اخي ګوره حکمت دې ته وایي چې اول خطاب په دې انداز کې وکړه چې د هغې سړي د نه نفرت وځي نو دی ورته وایي یې وراره نه که ته یو سړي ته وایي چې یا خورئ یا نو ډومبری خو دغه دې ختم کو نو دویم ورته څه وایي وایي دا خپلې پیسې دې اوچتې که فانه اتقى لربک وانقى لثوبک د دې سره به ستا را پیسې د څښا کېدو نه بچ شي او دا به ستا رب په دې ډېر زیات خوشحاله شي نو ګوره ټیکنیک زده که چل زده که نو ځکه وایي وقولو للناس حسنا خلقو ته په خوږ انداز خبره کوه وقل لعبادي يقول التي هي احسن نو هغې طریقه راته ښایي وایي ګوره حضرت عبدالله ابن عمر د حضرت عمر صاحب زوی دی او په رسول الله ډېر مین دی خو چېرته تهجد له پاسېدو بیا یې بس کړي نو موږ ویل دام کیدی شي چې د الله رسول ورته ویلی چې هلکه ته ولې تهجد نه کوې اوس احسن قول د الله رسول استعمالوي نو هغه څه وایي عبدالله اچھا بچہ ہے ډېر ښه وړوکی دی خو که دا تهجد یې نه وی پرېښی نو دې ته وایي احسن نو ما لپاره ستا دپاره بله طریقه دا ده چې کوم شی زده کړو هغه دپاره به بهترین الفاظ ګورو چې د هغې نه یو سړی ریئکشنري نه شي دریم نمبر زما ستا خبره دا ده چې موږ به دا یو هیډ ماسټر صاحب زموږ په لیکلي کو سپیکر صاحب په ورځو کې الله دې وکړو پادشاه ډېر زورور یو وکیل صاحب پسې یو کیس لتلی و نو هغه خو چونکو زورور و د هیډ ماسټرانو سره زورورتیا خوند نه کوي استادانو سره خو نرمه لهجه خوند کوي هغې وکیل صاحب ما ته ویره دی خو چې ایس ایچ او وی په تاڼه کې نو ته چې کله مربي که نه کله د خدای دین خورې نو بیا به د ایس ایچ او سره سیالي نه کوې بیا به د مربي سره سیالي کوې نو دې وجې نه قرآن کې تا ته وایي چې ته ایس ایچ او نه وي نو فمن ابصر فلنفسه ومن عمیا فعلیها
که څوک ستا خبره مني جو خپل خیر به وشي، که څوک ړون شو ستا خبره نه مني نو خپل نقصان به وکړي. وما انا علیکم بحفیظ. تر دې کوټوال پولیس داروغه نه چې تا له وړ راغستې چې زه هم چې مرۍ نه مې ونیوې او داسې مې دغه کړی ومې مږلې یاره د دیوال نه مې وتمبولې، دا خبرې به نه کوې. ستا خبره به هلو کار کوي چې ته بیا انتهایي نرم یې. وایي دومره نرم که نه چې دغه یاره په دې کې به لږ اوبه راکړم. دا امام ابو حنیفه زمونږ مشر دی که نه، امام ابو حنیفه په مذهب یو که نه، وی چلتې مې زده که نه. هغه څه کول، وی یو کس ورته وی چې ستا مور کونډه شوې ده ابو حنیفه ما سره نکاح نه کوي. دومره ترخه خبر دا صرف د هغه د قارولو دپاره. د هغه د کله چې په سپک سړي ته واوړې که نه، اوس سپک کار ډېر اسان شوی دی. د موږ په دې موجوده یو خو دا میډیا چې دا کوم د سوشل په دې کې چې کوم دا فیسبوک کوم ستا سره چې کوم سمارټ فون دی، دا ته په خپل کټ کې ناسې نو هر چاته چې هر قسم له کنځل کوي تا ته خو څوک څه ویلی نه شي. په دې کې نر او دویز نشته، هر سړی کنځل کولی شي، ځکه چې په خپل بړستن کې ته اوس چاته کنځل وکړې په تا پسې دننه څوک راځي. نو ټول خلق مشرانو ته هم کنځل کوي او کشرانو ته هم کنځل کوي. او موږ چې چاته ویلو مخکې هغه دلته وزیر اعلی راغلی پی ټي آی والا، نو هغه دلته تقریر کړی و نو د مریم نواز د کسره دې ته ډېر کنځل کړي و، یې بې شرمه یې بې شرم. نو ما وی یاره دا دې زیاتې کوي. نو هغې خلقو وی دی ښه کوي، نو اوس هغه د پی ټي آی نه وتېری چې اوس به ورته دې کنځل کوي. موږ خو ته دې ورځې نه بچ کولی چې کنځل نه کوي چې تا ته بیا نه کوي. نو که ته به د خولې کنجک به صحیح ساتې نو د هغې دپاره امام ابو حنیفه ورته وایي هغه بالغه ده، زه به ورسره صلاح وکړم. او لږ ساعت پس هغه سړی مړ شو. امام ابو حنیفه دا الفاظ وی ده ته زه بې ډلې بې پرې ښکارېدم، خدای زما ډله وکړه. دې نه یو بله خبره راایستلې ده بیا دي چې چاته به دومره صبر نه کوې چې هغه هلاک شي، ځکه که ته لږ جواب ورکړې نو د هلاکت نه به بچ شي. که ته جواب ورنه کې نو د خدای له وړ به پرې پاسه راشي. نو ما تا ته دا وایي چې د ځان نه د پولیسو افسر مه جوړوه. او بیا اخیر بله خبر راته دا کوي چې ګوره په اسانه طریقه به خبره کوې. نو ونیسرک للیسرا، تا ته موږ اسان چل ښیو. نو فذکر ان نفعت الذکرا، د مولانا مودودي او پمفلیټ ته اسلوب دعوت ورته وایي، وړوکی غوندې دی شاید چې دلته یي. دا خبرې ټولې په هغې کې دي، دا 15 خبرې دي. نو ونیسرک للیسرا، نو فذکر ان نفعت الذکرا. دا د حلیم باچا دی او د سپیکر صاحب دی ته وایي چې ته کوم ځای ته لاړ شې نو خلکو خولې وازې نیولې چې سپیکر صاحب راغلی نو ستا خبرې ته یې غوږ نیولی، نو اوس ورته ته نصیحت وکړه. خو تا ته غوږ دی که نه، ان نفعت الذکرا چېرې دی به موږ ته څه ووایي. نو هغه اوس تا ته په تمه دی. نو ته چې په دې پوړو کې خېږې نو په لارې سوچ وکړه چې یاره که دې خلقو ماله دی چې الله مونږ ډېر عزت یې وکړو او جو څادر یې رانه پاکې سات کې واغستو او په لږ سات کې یخې اوبه راوړې. د هغې نه غټه خبره دا ده چې ان نفعت الذکرا، اپرچونیټي مه ضایع کوه، څه خبره ورته وکړه. فذکر ان نفعت الذکرا. او بیا بله خبره چې کوي وایي چې د ځان نه به د پاکستان سیاسي پارټي نه جوړی، وایي سیاسي پارټي چل کوي. کومو خلقو چې پارټي جوړه کړي بیا نه، دا زموږ د عمران خان نه دی، د خپل بانیان چې دي ټول خفه دي، ځکه چې هغه شاته پاتې شوي دي. چا چې ځان کړولی زموږ د کلي د علاقه کې یو و نو هغه جړل، نو مې ورته ولې جاړې؟ وایي دا خو ما راخ کړې وه. نو چې ته یې روغه کې نه خو بیا تا پرېږدي، ځکه د سیاست خو دا تقاضا ده. وجیه الدین نوم زموږ د هغې صدر نه صدارت ته چې ودرولی و که نه، جسټس وجیه الدین. جسټس وجیه الدین غریب دا پارټي هغه راخ کړې وه، صدارت ته یې ودرولی و، اوس چېرته نوم نشان پته یې نه لګي. دې وجې نه قرآن تا ته چل ښیي چې د خپلو ملګرو به خیال ساتي. دا آخري خبره ده او دا مولانا په دغه کتاب کې لیکلي ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. کم کسان چې ساره ماښام ستا سره ځان کړی. تاسو په دې درنه کې څومره کسانو چې هغې په اسلام آباد کې ټوله ورځ لګیا او ځای جارو کوو، د شپې چې کم کاغذونه او هغه راټولول، دا بیا ستانه هیر شي، بیا بل سړی راشي او 1 کروڑ روپۍ درکړي یا جاز درکړي چې هم په دې کې ګرځه، بیا تا هغه له ټیکټ ورکړې. نو دا بیا نیچرل نه شو که نه. د دې وجې نه ستا به ته به الو کار کوې چې ستا کسان چې ستا سره ځان چا کړولی دی چې هغه د نه هیر نه شي. نو قرآن آیات ته ګورئ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. دی پیسې نه غوښتې،
صرف د الله د رضا دپاره یې ځان کړولی و. نو بیا وایي د الله رسول ته الله چې کوم الفاظ ویلي فتطردهم کتا دې د ځان نه وشړل نو فتکونا من الظالمین ستا نه به بل ظالم نه یي. دا د الله پیغمبر ته وایي چې زما ستا به سالي او ان ظالمین چې دي واعتدنا للظالمین عذابا الیما څومره خطرناک ټکی دی. نو خپل ملګري دا خبرې چې ستا په ذهن کې یي دا ما تا ته مکي صورتونه وي ما تا ته وی چې حدیث څنګه چې اوبه شرړاری کوي د برې غاړې راځي او بیا دا ستا خبره چې ته مدني صورتونه نو په هغې کې تا ته بیا ځای په ځای ګلدستې ښوولې دي نو تا ته وایي چې د کور نظام به نه خرابې. نو کور نظام د خرابولو لپاره څه بوډا بوډۍ ته یې څه وی تاسو به دغه شانتې د طلاقو دا مسله نه کوئ او هغه یې وله حل کړه. نو بیا ورته چې ستا را بچی چې دی که نه دا به ډېر لاډ لا نه ساتې ډېر په ناز به یې نه ساتې ولې دا به ستا دشمني. نو څه ویلو په تغابن کې ورته څه ویلو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم په کور کې را سره دشمن دی دی نو فاحذروهم. نو که ډېر په لاډ دي دغه کو تاسو به خبر نه. شاهد زمونږ یو ملګری ډاکټر دی په پنجاب کې دی شاهد صدیقي او د زوی نه نوم دی قیومو او هغه دومره په ناز ساتلی و چې فلمونه او دغه خو څه کې مزې خو څه کې خو دغه خپل بچي لی د 40 کروڑو روپو ګاډی اخیستی و چې په دې 14 اګست پې ورته پیش کوي او هغه چې کوم دی د یو شهریار سره خبره وکړه 2 کروڑو روپۍ هغه له ورکړې او هغه شاهد چې دی د جمعې مانځه له تلی و چې واپس راته 4 ډزې وویشتو او مړې کړو. دا ستا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. پولیس پې پوه شو هغه په هغه امامتي هغه کوله بیا د خپل پلار جنازه هغه کوله په هغې کې خطا شو. زمونږ هغه یو کس خپل ورور وژلی و نو بیا هغه کټ چې مونږ اوچتاو نو هغه را سره اوچتاو نو څوک چې پې پوهېدل نه هغو پورې خندل. نو دغه شان دی چې په دې جنازه کې و نو دی په دې تکبیرونو کې خطا شو. دا پولیس پې پوه شو نو چې کله انټاروګیټ کو نو پولیس ورته وایي خدای دې خوار کا دې پلار خدا پیسې حرامې حلالې تا له ګټلې وې. نو هغه وایي چې دې څو مړ کېدی نو زه به بیا بوډا شوم ما په دې څه کول. نو تغابن یې نه وویلی که نه ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم. خپل بچی به سهار وختي پاسې دا به اجتماع بیا د دې نه به ماسخوتن تپوس کې او بیا دا چې د ټولو نه غټه خبره چې تا ته یې ښوولې وه چې کو فرض که دغه بچي تا ډېر په ناز عادت کړل نو ته به یې چېرته بوځې دوزخ ته به یې بوځې. نو په آخري کې ورته څه وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا. اور ته یې بیا نه په اور دي سود دي هغه داسې اور دی وقودها الناس والحجاره. بیا به څه کوې زما ستا لپاره په دې وخت کې اهم مسله دا ده اوس د سپریم کورټ دا خبره چې وشوه دا ډیره خطرناکه خبره وه چې یو سړی دی هغه کتاب لیکلی دی ستا په قرآن پورې ټوکې کړي دي. ستا د قرآن نوم دی قرآن مجید. ما هغه قرآن مجید چې د هغه ولید نو د اړه مې خوږ شو خوب نه راته ځکه چې په هغې لیکلي قرآن مجید ښکته یې لیکلي بشیر الدین د پاسه پې لیکلي تفسیر صغیر. نو دا باندې خو څاروی هم پوهېږي چې دا قرآن ولیکه خو قرآن نوم وله مږ ده که نه. ته چې د خپل ریټرین نه جومات نوم کېدې دا ته به ما پورې پیشاړې نه کوې. نو زه خو تا ته هم چې خپل دین ځان له چلوه خو په ما پورې خو ټوکې مه کوه که نه. خو چې کله د سپریم کورټ جج صاحب وي چې دې ته اجازت دی نو موږ د ډېر اخلاصه دعا وکړه چې خدای دله د توبې توفیق ورکړي او شکر دی توبه یې ویسته. خو د ختم نبوت په ځان پوه کول مولانا مودودي په دې کې داسې کار کړی او داسې شی چې خلق اریان دی چې صرف هغه ته پانسي بیله شوی وه او هغې ته وایي فتنه قادیانیت. هغه یو پمپلټ دی که هغه دې وکتو د ډنه به دې ورته دوا وخیږي. نو یو دا دعوت کې اسلوب یو فتنه قادیانت دا چې زما ستا په ذهن کې نو ما تا به څه کوو نمبر 1 د قرآن دا رسۍ به نیسو کې نو ډوبېږو ځکه وی آر لیوینګ ان اوشن آف سینس. د ګناهونو یو دغه دی دریاب دی موږ پکې یو هر طرف ته ګناهونه دي. نو د ګناهونو نه د بچ کېدو دپاره همدغه طریقه ده او قرآن موږ ته چل ښوولی او د هغې چل د زده کولو دپاره. لکه ته اوس دې خبرې ته ګوره موږ چې دې دنیا ته راغلي یو د دې به څومره موده شوي وایي چې تقریبا په لکاو کاله پخوا به موږ چېرته په دغه کې په عالم ارواح کې بیا به الستو د هغې نه پس د مور په خېټ کې بیا چې داسې راتلو نو پخواني زموږ وروڼه چې وو هغې په اتنا کې وو موږ اوس په پی ایچ ډي کلاسونو کې یو
پاتنا کې سو لکه چې سړی خپل رورو وجني بیا ولا د قبر چل نه ورځي مې راشه زره ته ایکسکیویټر وخم چې موږ په کې سوره وسخو او هغه قابل او حابیل څه چل کړو رور وجلو بیا ولا چل نه خو پاتنا کې شو کنه نو هغه ته د هغه مطابق هدایات راتلل نو نوح علیہ السلام والا هغه بلک اول ته پاس شوی هغه غریبانانو ته د هغه مطابق راغلو دا موږ په خا دا میتس کول کنه دا رف عمل به یو طرف تکاو ا دې خو بیا هغه جواب راوستو الکه به رف عمل ممتحن نه ګوري نو گویا کې چې د الله تعالی منصوبه دا و چې دا رف عمل روانو او اوس چې کوم دی خبره فاینل رااله د ته قران مجید وای دا قران مجید دومره ساينټیفیک دی چې دې ته خلق اریان دي چې دا لکه مثلا چې کله د وړوکي د پیدا کېدو دا سټیج دغه ډاکټر صاحب وکتل دا د فرانس ډاکټر و ناغه ته چې لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين نو ډاکټر صاحب دا کتاب چا لیکلې نه بل وته محمد ناغه وی دای کله لیکلې وی دا 1400 سال پهله نو مایکروسکوپ خو نو ا ډایسیکشن خو نو دا خو 200 کاله وروسته دا چلونه شروع شوی ناغه وی دا غلی کله نو هغه نه لیکلې دا به د الله الفاظي نو الله د دینه خبرو چې دا پیغمبر چې په کومه زمانہ کې راځي تاسو ګوره په خيار خلکو کې چې کوم خيار فلسفیان دي یو نمزوالم یو بر سره علی ګورشالي یو د افلاطون بل څوک دی سقراط ټیک شو نو دا افلاطون او دا سقراط یو بل پکې پاتې شو ارسطو دا د رسول الله نه مخکې دي دا د قبل مسیح کې د عیسی علی السلام نه مخکې دي تر اوسه پورې فلسفه پاغو دي هغه چې قران نازلاو نو دا غي فلسفو جواب پکيو نو قران میچور کتاب دی اوس مونږ فائنل ته رسیدلی یو او په دې فائنل باندې به مونږ اسماعیل سے پوه کوي په دې فائنل باندې به مونږ تفهیم القرآن پوه کوي په دې نه فائنل باندې به مونږ نور الامین سے پوه کوي ځکه دا سافټویر کاپی دي نو هارډویر دغه دی سافټویر دا دی دا به د دې نه به ځان نه محرومه کو او دړنه به دعا کو هغه تنظیم ته چې څوک د دې لپاره ارینجمنٹ کوي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين